HPV کمپین یا هیومن پیپیلوما وایرس لپاره چې کوم کمپین کیږي دا به د نومبر په میاشت کې کیږي. د 2 نومبر نه د 14 نومبر پورې 2 هفتې یو کمپین دی. دا په ټول پروینس کې په ټول صوبه کې کیږي او په ټول ملک کې د دې دریم پیز به بیا بل کال کې وي. دا سیکنډ پیز کې به زموږ صوبه وي. دا کمپین مخکې په سند او په پنجاب کې شوی دی، اسلام آباد کې هم شوی دی. دا به صرف نیکسٹ ایئر په 2027 کې بیا په بلوچستان او ګلګت کې دا پلان دی. دا خصوصا د هغه ماشومانو دپاره دی د جنکو دپاره چې د هغې عمر د 9 سال نه د 14 سال پورې وي او د سکول ګوینګ یا مدرسه والا ماشومان چې کوم دي دا د هغو دپاره دی دا کمپین. دې کې به یو ټیکه لګولې کېږي د محکمه صحت 100 ټیمز چې کوم دي زمونږ په ضلع کې مونږ جوړ کړي دي. دا ټیمز به ځي او دا به په سکول کې یا په اجره کې دا ویکسینیشن کوي. دا ویکسینیشن دی د څه دپاره؟ نو دا سرویکل کینسر د کینسر یو قسم دی چې زمونږ په ملک کې دا که مونږ په ټاپ باندې وګورو نو د دریم نمبر باندې دی په ټاپ باندې. او ښه خبره دا ده چې دا یو کینسر مونږ په ویکسینو باندې مونږ پریونټ کولی شو یا مونږ د دې بچاؤ کولی شو. نور چې کومه کینسر دي نو د هغې په ویکسین مونږ بچاؤ نشو کولی. دا خوشقسمتۍ خبره ده چې د دې کینسر مونږ مخنیوی کولی شو په ویکسین باندې. نو دا په نورو ملکونو کې هم شو دي او الریډي دا د هغوی په ویکسینیشن شیډول کې شامل دي، خو زمونږ په ملک کې په اول ځل باندې دا لانچ کېږي. نو ښه خبره ده چې دا خپلو ماشومانو ته مونږ ولګو او دا مونږ د کینسر د موذي مرض نه وساتو. دې کې ضروري خبره دا ده چې اکثر خلک دا تپوس کوي په سوشل میډیا باندې چې ولې نه چې هلکانو ته دا ولګولی شي. نو دا په عام الفاظو کې که زه ووایم نو دا د بچیدانۍ کینسر دی، لہذا دا د فیمیل سره تړلې خبره ده او دا صرف هغو ته لګولی کېږي. اوس 9-14 سال پورې دا ایج بریکټ چې کومه دی 15 کاله کوم کوهارټ چې دی د دې سلیکشن ځکه شوی دی چې په دې ټایم کې دا ویکسین ډېر ښه کار کوي او دا د دوی دپاره موضوع دي. که د دې نه عمر کم وي نو هم دا د دې دپاره ایلیجیبل ماشومان نه دي او که د دې نه عمر زیات شوی نو ظاهره خبره ده بیا به د هغې یا واده شوی یا به عمر زیات شوی وي نو د هغې کې بیا د هغه شانتي کار نشي کولی. او کار دا د ویکسین عموما موږ هغه چاته ورکوو یا لګو چې موږ پې مخنیوی وکړو. نو که یو کس ته بیماري شوي وي هر یو بیماري وي د هغې نه وروسته موږ ویکسین ورکوو نو د هغې هغه شانتي افادیت بیا نه وي ځکه چې بیماري خو شو ده. ظاهره خبره ده دا به موږ مخکې کوو نو موږ به دا پریونټ کوو. موږ به د دې بلکل تاسو ټیک وایي کله چې هم داسې یو منصوبه بندي کېږي یا یو پلانینګ کېږي د څه قسم کمپین دپاره هم نو په هغې کې چې څومره سټیک هولډرز دي یا څومره خلک دي پکار دي چې هغه په اعتماد کې واخیستی شي، هغه پوه هم کړی شي، د مقصد نه باندې پوه کړي او د هغې نه پس بیا هغه کار وکړی شي نو هغه اکټیویټي به کامیاب هم وي او هغه کمپین به کامیاب هم وي. بلکل په دې کې زموږ سره زموږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ، زموږ د ایل ډپارټمنټ، زموږ نور چې زموږ علما، زموږ مختلف مکاتب فکر والا خلک دا ان بورډ دي او ټایم ټو ټایم د دې اورینټیشن روان دی. دا خپل یو پلان جوړ شوی دی او موږ په هغه پلان باندې روان یو. سوشل میډیا کې تاسو او نور ملګري چې کوم دي نو هغه په دې باندې موږ خبر کړئ او تاسو موږ پوه کړئ چې دا داسې یو بیماري ده چې د دې موږ پریونشن په دې باندې به دې ویکسین کولی شو او د دې ویکسینیشن به په نومبر کې انشاءالله تعالی کېږي. زموږ د ضلع 90,000 ماشومان دي ټارګټ ماشومان چې دا به موږ ویکسینیټ کوو او 100 ټیمز موږ تشکیل کړي دي چې 100 ټیمز به د 2 هفتو لپاره په ټوله ضلع کې ګرځي. دا چونکې اجره ویکسینیشن دی خو دا ماشومان په سکولز کې وي یا په مدرسه کې وي نو دا سکول او مدرسه ګوینګ چلډرن دپاره دی. دغه ایج بریکټ چې کوم دی 9 نه 14 سال پورې نو سکولز ته او مدرسه ته او کمیونټي ته به زموږ ټیمز وي او د ماشومان به ویکسینیټ کوي او زموږ کوشش به دا وي چې په دې کې فیمیل ټیمز یا فیمیل ورکرز موږ ډېر انوالو کړو ځکه چې دا فیمیل ویکسینیشن دی نو ښه خبره ده چې فیمیل دا ویکسینیشن وکړي.